السلام علیکم ملګرو. په پاکستان کې د هر ګاډي کال بعد ټوکن نوي کولی. که هغه موټر دی، موټرسایکل دی، جیپ دی یا هر قسم ګاډی دی، د هغې کال بعد ټوکن نوي کولی. لکه اکثر کسان وایي که نه وي یاره ټوکن یې راباندې شارټ دي. دا ټوکن داسې یو څیز دی لکه کال بعد د حکومت ټیکس دی د هر یو ګاډي په سر باندې. اوس د ټوکن نوي کولو طریقه څه ده؟ اکثر ملګري یا ټریفک والا کسانو ته وایي یاره دا ماله ټوکن نوي که، یا د اکسایز دفترو ته ځي یا نور مختلف ذرایع ته چکر یې لګي، کله یو دفتر ته کله بل دفتر ته چې د ګاډي دا ټوکن نوي کړم په څه طریقه باندې. په هغې باندې د نه ډېر ټایم هم خراب شي، پیسې یې هم ډېرې خرابې شي. نن د زه داسې طریقه ښیم چې په خپل موبایل کې خپل ګاډي ده یا نور ملګري دي هر څوک چې دي هر چا ګاډی چې دی د هغې ټوکن په خپل موبایل کې په ایزي پیسه ایپ باندې په 2 منټه کې دننه ځان له په خپله ټوکن نوي کوئ. مه چاته مینتونه کوئ او مه د دفترو چکر یې لګوئ. طریقه څه ده؟ ټایم دله نه ضایع کوم، د موبایل سکرین ته راشئ چې پوره طریقه راته وښیمه. خو د هغې نه مخکې دا یو درخواست دی که چینل ته په لومړي ځل یې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د موبایل سکرین کې وګورئ. ټولو نه اول به پلی سټور ته راشئ. پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ای پی پنجاب. د سکرین کې تاسو کتی شئ، نشان ولما ورکو، دا ایپ په ځان له په موبایل کې انسټال کړئ، ای پی پنجاب. اوس د دې نه مخکې څه کولی په دې ایپ کې دننه اول خو به دا ځان له ساین اپ کړئ. ساین اپ مطلب دا چې په لومړي ځل دا تاسو کولاوئ نو دا به تاسو ته وایي چې یاره ستاسو نوم څه دی، شناختي کارت نمبر، موبایل نمبر، او موبایل نمبر ته به یو 4-5 والا او ټي پي کوډ راشي. بس دا به کولاو شي. هېڅ څه ګران کار پکې نشته، نه څه ګرانه طریقه پکې شته، سمپل او آسان کار دی. که بیا هم ساین اپ کې چاته څه مشکلات راځي زما نه کمنټس کې هم تپوس کولی شئ، خو مشکل پکې څه شته نه، ډېر ایزي دی. ساین اپ شو، ایپ ته تاسو دننه انټر شوئ. اوس په ایپ کې دننه څه کولی په دې کې تاسو کتی شئ. دې کې د دنیا بلا آپشنونه دي چې تاسو د څه قسم د تعلیمي بورډونه یا دا کم چې نیم سرکاري یا سرکاري دغه کم خرڅېږي دا پلاټونه وغیره د دې ټول دا ټیکسونه په دې جمع کېږي. خو مونږ چونکې د ګاډي د ټوکن نوي کولو خبره کوو نو نور ټایم به نه ضایع کوو. د ګاډي د ټوکن دا آپشن په دې لومبنۍ خانه کې دی، دغه به ووهئ. بیا دې کې دننه 5-6 آپشن راشي. دې کې به تاسو د لومبۍ آپشن تاسو ګورئ ټوکن ټیکس، نشان ولما ورکو. اوس دې ځای کې به تاسو د خپل ګاډي نمبر ورکړئ. دا به اتوماتیک ستاسو د ګاډي ټول ډیټیل راوچت کړي. د ګاډي نمبر په څه طریقه ورکوئ؟ دې کې 3-4 طریقې خولی دي. لکه مثال ګاډي لومبۍ هغه 3-4 د انګلیش ټکي او پاتې هغه نمبر. که په دې طریقې روانه غاست نو دویمه طریقه پکې ده، مینځ کې پکې یو لږ سپیس ورکړئ. که په دې روانه غاست نو دریمه طریقه دا ده چې دا مینځ کې دا سلیش غونډه نشان نه دی، دا به پکې ورکړئ. طریقې خولی دي. په دې 2-3 طریقو کې به په یو طریقه باندې خامخا دا ستاسو د ګاډي ټول ډیټیل راوچت کړي. د سکرین کې تاسو کتی شئ، ما پکې د یو ګاډي نمبر ورکړو، د هغې ټول ډیټیل راوچت کړو چې د ګاډي رجسټریشن نمبر څه دی، ګاډي د چا په نوم دی، مالک یې څوک دی، د مالک د پلار نوم څه دی، او لاندې ټویټا دی، کرولا دی، کلر یې څنګه دی، او ټوکن پیډ اپ ټو ټوکن یې تر کم تاریخه پورې شوی دی او د دې نه بعد نور کول دي. نو دا تاسو کتی شئ، دا د 30 جون 2023 پورې شوی دی. اوس دا نوي کول دي. نو دا ویډیو هم زه په دې تاریخ کې تقریبا یو ورځ نیم لیټ د دې نه زه جوړوم چې لکه بالکل اوس د دې صحیح د نوي کولو ټایم دی. تاسو دلته انفارمیشن وکاتو چې او صحیح دي. زه چې کوم ګاډي له ټوکن نوي کوم نه دی بالکل صحیح نوم او نمبر هر څه صحیح راوچت کړو. اوس په پیج کې لږ لاندې راشئ. لاندې پیج کې اوس تاسو ته ښیي چې دې باندې څونه پیسې جمع کول دي، د دې ټوټل ټیکس څومره دی، دې کې به تاسو سره کنسیشن څونه کېږي او ټیکس وغیره هر څه ملا کې لاندې تاسو ته ښیي چې ټوټل به دا تاسو نه دونه پیسې کټ کوي. دا ګورئ تاسو نشانونه ماله والا ورکړو، دونه پیسې به دا تاسو نه کټ کوي. چې دا تاسو سره دونه بیلنس په اکاونټ کې نو بیا لاندې بل نشان دی، هغې ته لیکلي جنریټ چالان. دغه نشان باندې به کلیک کې، د هغې نه بعد مخکې څه کول دي، دې نشان باندې موږ کلیک کوو، تاسو ته به یو بل پیج کولاو شي. دلته کې تاسو ته وایي چې کله تاسو پیمنټ وکړئ نو د پیمنټ نه په 30 منټ کې دننه تاسو خپل ټوکن رینیول چې کوم دی نو دا چک کوئ. ما په 30 منټ ځکه چې دې باندې پروسس شروع دی، که ته نیمه ګنټه کې دننه 30 منټ کې دننه دا چک کړئ ته وایي چې او خو دا خو ونه شو او دوباره پې ټرای کړئ نو دا کار به بالکل نه کوئ. کني تاسو نه به دوباره پیسې کټ شي او پیسې به ستاسو هسې ضایع لړی شي.
ځکه دوی سره لیکلي هم دي چې تاسو خیر موږ سره رابطه کولی شئ، خو 30 منټ کې. خو زه به تاسو ته وایم چې 30 منټ نه سیوا خیر د 1 غنټه په دې باندې ټرای بیا مه کوئ. غنټه به تاسو چیک کړئ، تاسو ته به نیو ډیټ سره شو کېږي بیا چې ستاسو ټوکن نیو شوی دی. اوس دې کې لاندې نشان دی کنټینیو به ووهئ، مخکې به تاسو بل پیج ته راشئ. دې پیج کې اوس تاسو له دې یو PSID نمبر درکو، د پیج په بره سر کې تاسو کتی شئ. دا PSID نمبر چې کوم دی دا به تاسو کاپي کې او لړ به شئ خپل ایزي پیسا ته. ایزي پیسا کې دننه بیا په دې باندې څه کولی هغه طریقه درته زه ښیم. خو که د دې ځای نه تاسو کوئ نو دې ځای کې دې سره صرف یو آپشن دی، هغه دی JS بینک یا زندگی ایپ. تاسو به دغه کې کتلی دی وقفو مقفو کې ډیر راځي. که چېرې تاسو سره JS بینک یا زندگی ایپ یي نو دا هغې سره کنیکټ دی، بل باندې دا نه کېږي د دې ایپ نه. که چېرې دا تاسو سره نه او د ایزي پیسا نه کوئ نو هغه طریقه درته زه ښیم. صرف دغه نمبر ځان سره کاپي کې PSID نمبر، بیا په ایزي پیسا کې څه کول دي هغه طریقه راته ښیم. خو ما سره دلته کې JS بینک شته نو JS بینک ول لپاره هم زه تاسو ته طریقه ښیم چې مخکې اوس څه کول دي. آپشن دا نشان ول ما ورکو پی ناو دا به ووهئ. اوس دلته تاسو ته وي چې خپل د زندگی ایپ کم اکاونټ نمبر دی هغه تاسو ووهئ. دا زندگی ایپ اکاونټ نمبر دا د موبایل په نمبر باندې جوړیږي. نو ما سره چونکې دا شته زه به دلته کې خپل د زندگی ایپ اکاونټ نمبر ورکم او هغې نه بعدو مخکې څه کول دي هلته به یو OTP راشي ماته. OTP نمبر چې دلته تاسو انټر کې نو زما د زندگی ایپ نه به دغه پیسې کټ شي، میسج به هلته هم راشي او دلته هم تاسو ته په سکرین باندې راشي چې پیمنټ سکسسفل. دا ګورئ ما زندگی ایپ اکاونټ نمبر ورکو. اوس په ورکې بل انکوایري دا چې څنګه تاسو ووهئ نو تاسو ته په سکرین باندې دا درالو چې د دې اکاونټ نه به ستاسو دونه پیسې کټ کېږي د دې ټوکن د رینیول لپاره. نیکسټ ما وو اوس دا ګورئ OTP سکندونه چالو دی وي چې OTP تاسو ته درځي نو که چېرې هغه سیم په دې موبایل کې پروت وي خو دی به اټومیټک راوچته کي. که په بل موبایل کې نو د هلته نه OTP راواخلئ د 500 او په دې خالي ځایونو کې هغه OTP انټر کړئ چې تاسو څنګه انټر کړئ نو ستاسو پیمنټ به سکسسفل شي. اوس چې کم ملګرو سره زندگی ایپ نشته هغې وی چې موږ دا د ایزي پیسا نه کوو نو هغې دغه نمبر بره کاپي کړم دی. دې سکرین کې هم تاسو ته ښکاري دا بره دا 4016 آخره کې 0090 دا اوږدې انسي چې دي دا به کاپي کې او خپل ایزي پیسا ته به راشئ. ایزي پیسا ته چې راشئ نو په ایزي پیسا کې به ایزي پیسا دا مین سکرین دی. دلته کې دا تاسو کتی شئ دا سی مور نشان ولا زه ورکوم. دې ځای باندې به کلیک کې سی مور دې باندې چې تاسو کلیک کې بیا په دې کې دننه یو آپشن دی ګورنمنټ پیسز. دا کتی شئ تاسو نشان ولا ما ورکو ګورنمنټ پیس دې باندې به کلیک کې چې دې باندې تاسو کلیک کې دې کې دننه آپشن دی. دا ګوره تاسو کتی شئ ټول آپشن په دې کې راغلی خو زموږ دا ګاډی د اسلام آباد دی. ستاسو چې کوم ځای یک ایریا به سلیکټ کړئ زه به اسلام آباد وم. اوس دا ځای رال دا خانه هغه کم نمبر چې هلته هغه PSID اوږد نمبر مونږ کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ. چې دلته پیسټ کړئ نیکسټ به ووهئ همدقسې پیج به راوچت کړي چې ستاسو دا ټوکن د دونه پیسو دی رینیو کوئ یې او که نه چې هغه هومره پیسې تاسو سره په موبایل کې موجود وي په اکاونټ کې. نو هغه چې څنګه تاسو ووهئ نو دا تاسو کتی شئ په سکرین باندې رالو پیمنټ سکسسفل پیمنټ وشو ستاسو. اوس په نیمه غنټه کې دننه تاسو دا نه چک کوئ هغې نه بعد تاسو چک کړئ نو تاسو ته به نیو ډیټ سره خپل ټوکن شو شي. لکه تاسو د سکرین کې کاتی هم شئ زه تاسو ته ښووی شم چې دا کم دا ټوکن ما نیو کو د دې نیو ډیټ تاسو کتی شئ په سکرین کې لاندې تاسو ته ښکاري 30 چې 2024 پورې دا نیو شو. نو طریقه اسانه وه ما خو ورته ډېر په حوصله باندې وښو سټپ بای سټپ چې تاسو پکې غلط نه شئ. خو بیا هم که څوک په یو پارټ باندې نه وي پوه شوي زما نه کمنټس کې تپوس وکړئ. ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم پیدا والي او چاته دا قسم مسئله نو چې د لرو دفترو چکرو نه هغوی هم بېغمه شي او خپل موبایل کې ځان له د هر قسم ګاډي ټوکن نوي کړي. ډېره مهرباني والسلام.